الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، مظفر شاه یم. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پوره دنیا کې کرونا وایرس دغه وبا خوره شوې ده او دغه رنګ په پاکستان کې هم د دې نه مختلف ځایونه چې دي هغه متاثره دي. دا ټایم موږ ولاړ یو د سوات سیلګري سیمه چې کومه دا کړاکړ هلته کې تاسو کتی شئ چې دلته کې هم روډونه چې کوم دي هغه سنسان پراته دي. چېرته بعضې نیم یو ګاډی په نظر راشي ګینې نور روډونه بالکل خالی دي او دا هغه ځای و چې دلته کې به ډېر په ګڼ تعداد باندې سیلګري راتلل او بیا خصوصا په دې موسم کې د بهار په موسم کې به دلته کې ډېره زیاته ګڼه وه. خو اوس تاسو کتی شئ چې دلته کې هېڅوک هم نشته دی. خلک چې کوم دی هغه د دغې وبا د وجې نه د کورونو پورې محدود شوي دي. زمونږ په دې فوټیجز کې به تاسو کتلی وي چې بالکل روډونه چې کوم دی هغه سنسان دي. ګرانو کتونکو، زمونږ سره دلته کې زمونږ څه ملګري هم موجود دي. د دوی سره به خبرې اترې کوو چونکې تاسو سره ما خبرې کولې خو اوس د ملګري سره خبره کوم نو د دې وجې نه ما ماسک هم واچو. هغه کم قوانین چې دي کم احتیاطي تدابیر چې دي هغه به مونږ خپلو او سوشل ډسټنس به هم ساتو. تاجدار عالم صاحب را سره موجود دی، کوم چې زمونږ د میډیا ملګری دی. تاجدار عالم صاحب، څه وایې د ښکلا زمونږ د ښکلی ملک او دغه وبا چې کوم راغلي ده هر ځای سنسان پروت دی؟ ډېره مننه مظفر شاه. څنګه چې تاسو وویل چې وبا راغلې ده او وبا خو یو خو چې دی خلک ډېر زیات په لړزان کړي دي. هر سړی د یرې ترهې سره مخ دی. خو دې خوا که موږ وګورو نو کوم سیاحتي علاقې چې دا وخت تاسو ګورئ په کړاکړ کې ولاړ یو نو هېڅ نشته. لکه ایون صرف په دې روډ باندې یو څو ګاډي ځي راځي، هغه هم صرف کوم هغه خلک چې چا کار روزګار یې هغې ته راځي، هغې دپاره راځي ځکه چې دا بونیر سره ټچ دی دا ځای. نو دلته کې چیک پوسټ هم دی نو بیا هغه پرېږدي هم نه خلک. نو دا وخت موږ په کړاکړ کې ولاړ یو. ما هسې سوچ کوم دلته کې به څوم ګڼه به رونق به و دلته کې. بدقسمتۍ د لاسه کله چې کرونا وایرس راغلی دی پاکستان ته نو هغه کوم سیاحتي علاقې چې دي لکه اوس دا کړاکړ دلته به ډېر زیات ګڼه وه. دلته چې به انسان رالو ډېر زیات خوشحاله شو دغه وشو. موږ خپله باندې دلته یو کوریج دپاره راوتي وو، روان وو دې چیک پوسټ ته. نو تاسو را سره مې نو دلته چې موږ رالو ما چې دې ځای کې رالم یاره دلته کې به څومره خلک راتله. اوس دې ځای ته رالم دا یو ځای دی د چیک پوسټ نه چې کله راکوز شي دلته یو موړ دی. د دې فوټیج کې به هم تاسو ګورئ نو دلته به ډېر زیات ګڼه وه. اوس لکه هغه نظارې اوس هم شته، هغه ښکلاګانې اوس هم شته، خو خلک پکې نشته. نو په دې وجې باندې چې دی دا ځای ډېر پیکه پیکه ښکاري انسان ته. ډېر عجیبه غونته ماحول دی. ځکه زما یقین دی په دې دومره وخت کې به چېرته داسې یو وخت نه راغلی سوای د سوات کوم حالات چې و طالبانایزیشن چې و هغه وخت کې به راغلي و. آب هم دونه نه و لکه څومره چې اوس دي. نو په دې وجه دا ځای ډېر پیکه پیکه ښکاري او انسان ته څه ډېر عجیبه غونته محسوس کېږي. بالکل تاجدار عالم صاحب، څنګه چې تاسو ووایئ چې ځایونه چې کوم دي هغه په انسانانو باندې ښکلي وي او انسان چې کله بند شي یا محدود شي نو د قدرت هغه نظارې هغه رنګینۍ هغه کوم دغه چې دی هغه خو هماغسې دی. خو ستاسو دا خبره چې پیکه پیکه ښکاري. بالکل مظفر شاه، څنګه تاسو ووایئ که نه کله چې په یو ځای ډېر ښکلی شي خو چې په یو ځای کې ژوند نه وي، انسان پکې نه وي، نو هغه ځای چې دی هغه هېڅ نه دی. دا ځای اوس که ډېر ښکلی دی خو چې په دې کې انسان نشته، صحیح ده، دلته کې هغه ژوند نشته. نو دا ما په خیال چې لکه ژوند شته، لکه تاسو ګورئ ګاډي روان دي، هر څه روان دي، خو دا صرف لکه هغه یو سړی د خپل کار دپاره ځي. دلته به خلک مازدیګر د چکر ته راتلو. د بدقسمتۍ د لاسه د کرونا وایرس یا دغه شانتې وبا راتلو وروسته چې د خلک دلته کې نه راځي اوس ځکه خلک یېرېږي. پهله به زه دا وایم چې د سوات خلکو اولو ورځو کې احتیاط ډېر کم کوو. خو کله چې دلته سوات ته کې دا کیسونه راغله، اول د مانیاره کیس رالو، هغه په میډیا ریپورټ شو. بیا دغه رنګه کم نور کیسونه چې راله، مټه کې راله، بیا دغه شي منګوره، رحیم آباد، دا کیسونه چې راله اوس خلک لږ ویرېدو. تاسو به نوټ کړي چې اوس هر سړی ماسک ومچوي، هر سړی چې دی ګلبز ومچوي. ما په دې بازار کې اوس کتل نو ما خپله باندې اوس ګلبز وویستل. نو لکه زه به خپله ما به لاول هم لکه نه دغه کوم یاره دلته نشته، خو چې کله دلته کې دا کیسونه راغله نو ما ماسک ومچو، ما به ګلبز ومچول، اوس هم استعمالومه. نو په دې وجه زه تاسو ته وایم چې کله یو شی مونږ د نږدې نه ووینو، یو بیماري د نږدې نه ووینو، نو د هغې نه بیا سړی یېرېږي هم او د هغې احتیاط هم کوي.
احتیاط لازمي دی. ډیره مننه تاجدار عالم صاحب. بل یو ملګری زموږ سره زموږ د میډیا هغه هم زموږ سره موجود دی. خوشنود امان را سره موجود دی. خوشنود څه به ویل غواړې د کړاکړ دغه رنګینۍ کومې چې انسانان نشته نه راځي د دې وبا په حواله باندې څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه باچا صاحب. بس یو وبا را پیلو شوې ده چې بازارونه سیلګري علاقې نور دنیا کم دکانداران او هر ځای سنسان پاتې کړی دی. بس هسپتالونه صرف ډک پاتې شوي دي او نور کم ګراوندونه دي کم روډونه دي هغه هر ځای سنسان پاتې کړی دی. نو بس الله دې وکړي چې دا وبا زر تر زره ختم شي او نور به څه ووایو. بس د سیل ځایونه دي. د سیل ځایونه خو دا ډېر ښایسته علاقه ده د کړاکړ. اوس پکې په دې ټایم پکې هېڅوک نشته. یو نیم ګاډی چېرته ځي نور خو بس په دې کې هېڅ نشته دی. بالکل الله دې وکړي چې زمونږ دغه سیمه چې کوم ده دا یو پېره بیا آباد شي. الله دغه وبا چې کومه ده دا په خپل رحم او فضل باندې د دې ملک نه او د پوره دنیا نه ختمه کړي او زمونږ د سوات ته زمونږ د پاکستان د پوره دنیا هغه ژوند چې کوم دی هغه واپس معمول طرف ته راشي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکړئ. د لوی مقامات हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें